حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف درې واړو کې دا روایت موجود ده. و یو اعرابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غاړه کې وای نجرانی یو څادر و، نجران کې به جوړېده. دغه څادر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غاړه مبارک کې پروت و. دا اعرابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څادر راونیو، نجرانی څادر وای، پنډې پنډې کینارې وې، دا ځایونه څوکې پنډې پنډې ولې وای، داسې راکش کړ، دومره په زوره یې کش کړ چې له کشولو نه د نبي علیه الصلاۃ والسلام په دا غاړه مبارک کې داسې سره داغونه پیدا سو. لکه عام طور پر څوک چې یو څوک په زوره راکش کړي نو هغه بدن کې سور داغ پاتې شي. وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک باندې دا داغ هم پیدا سو. ورته ویلې ای د الله رسوله، ته حکم وکړه چې ماته له بیت المال نه یو څه شی میلاو شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقام وانخسته، بدې ورته نه ویلې، غصه یې ورته ونه کړله، بلکې ویې خندل، تبسم یې وکړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وخندل او حکم یې ورته کړ چې دې ته له بیت المال نه یو شی ورکړي. په روایتو کې راځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت داسې ذکر کوي: فداه ابي و امي، مور پلار په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربان وي. واذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله خوشاله سو وای مخ به وځلیده، روشانه بسو، مخ به ځلیده. صحابي فرمایي كانه قطعه قمر، وای داسې به مخ وګرځېده لکه د سپوږمۍ یوه ټوکړه چې دومره عظیم پیغمبر. داسې د عفو صفت الله تعالی پکې ښیو چې په ټول ژوند کې له چا نه انتقام وانخیست.